په دنیا کې کوشش دا وکړئ زندگی په داسې شکل تیره کړئ چې د زندګۍ دورانیه ختمېدونکې راسي او زکندن راسي او مرګ راسي. ډېر کوشش دا وکړئ حقوق الله د هغې مسله په نسبت و حقوق العباد ته ډېره اسانه ده. ډېر کوشش دا وکړئ چې د چا حق در باندې پاته نه وي، د چا په امانت کې مې خیانت نه یې کړی، او د لور او د خور چې کوم میراث تا سره پروت دی دا د هغې امانت دی. که ته په خپلو بچانو کې خرڅې او ته په خپلو قریبانو کې او پر خپل خواهشاتو باندې خرڅې، په دې امانت کې خائن بلل کېږي او د دې خیانت سزا تا ته په قیامت کې درکول کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی یو سړي د یو چا یو لویشته که د خور ده که د هر چا ده یو لویشتم ځکه دې قبضه ده، او چې کله قیامت له ورغلې نو دا یو لویشته در اووم زکو پورې دا به ټول الله تعالی په دې غاړه در زړولي در هغې وخته پورې چې د څو پورې الله تعالی د دې سزا تا ته درکوي. او زموږ کتابونه علما خو له دا لیکي چې یو لویشتم ځکه دې د بل چا هغې غصب کله، د خور دا دې غصب کا، د لور دا دې غصب کا، د ورور دا دې غصب کا، او د پلار په میراث کې د هغې حق دی تا نه کوي ور. نور بیا ستا د بد عملۍ یوه ذره ضرورت نشته، بس د هغه یوه لویشته ستا د جهنم کافي ده چې بیا به د دې یوې لویشتې مځکې د غصب په خاطر الله تعالی تا ته په جهنم کې سزا درکوي. که نوره هیڅ بد عملي نه وکړې، نوره ټوله زندګي د الله تعالی په عباداتو کې تېره کړې، په جهادو کې تېره کړې، په شهادتو کې تېره کړې، او په نیکو اعمالو کې تېره کړې. دغه یوه لویشتې دې بس د جهنم کفایت کوي. دا د جهنم ذمهواره ده چې د جهنم د کندې به دې پورې رسي. تاسو ګورئ زموږ په دین کې شهادت ډېره لو مرتبه ده، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د شهید اول ساس کې د وینې مځکه ته رسیږي د هغې څه مخکې صغیره او کبیره ګناوې ټولې معافیږي. پر نورو عباداتو باندې صغیره معافیږي، لیکن د شهادت متعلق علماو لیکلي دي چې کبیره هم معافیږي. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي یغفر للشهید کل ذنب، شهید ته هره ګناه الله وربخښي الا الدین الا الدین الا الدین. که چیرې د چا یوه رپې پور ورباندې باندې دی در هغې الله نه ورتېرېږي نه ورتېرېږي نه ورتېرېږي. نو چې شهید د شهادت سره سره هغې د بل د قرض لاندې چې راسي الله تعالی د هغې څه د قرضې قساط اخلي. در هغې وخته پورې شهید باندې جنت حرام دی چې در څو پورې دا قرضه ورکړې نه ده او چې در څو پورې دا قرضه خپل مالک ته رسولې نه ده یا الله تعالی په جهنم کې د دې سزا نه ده ورکړې. نو چې هغې د سر قرباني وله ورکړله ما او تاسو کړي دي چې هغې ته الله تعالی یو دراهم نه معافوي، نو ما او ته د دې مظلومانو میراث را ګرځولی دی، یا یې په حلو بانو د ځانه سره ګرځو، یا یې په خپلو بچانو باندې خورو، او نه د هغې د ضروریاتو خیال ساتو. او زیات سے زیات لا دا وکړو چې یاره کله کله ورته وایي چې یاره زما له بعضې خلک راسي وایي یاره ما خو د پلار میراث خوندو ته نه دی ورکړی، زما زکات په دې خور ته څه کوي. ای کم نصیبه څه دې وکړو، ځان دې څه ته تیار کړې، د چا په خاطر دې وکړو، د چا دپاره یې راګرځئ. یو خو دې ظلم وکړئ د عامو انسانانو سره نه، د دې مظلومې سره دې ظلم وکړئ. او دویم ظلم دې پر هغې باندې سربیره دا دی چې اوس دې د زکاتو د احسانه څه محرومه کړې ده، ولې ما د دې خور په ما د خور میراث نه دی ورکړی، په دې خاطر زما زکات څنګه. نو ما درته ویل دا ظلم د قیامت په میدان کې تیاری کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د قیامت په میدان کې به یو مظلوم راسي، د خور په شکل دی، د هر چا په شکل دی، او د خور میراث در مرګه پورې د دې ورور سره امانت پروت دی. نو چې کله دی په زندګي کې ورته تیار نه دی، نو هغه خور به د الله تعالی په دربار کې وي زما امانت راکړه. الله تعالی به ورته وایي ظالمه امانت ورکړه. دی به نارې کړي چې الله دلته قیامت دی، دلته آخرت دی، حساب و کتاب دی، امانت چیرې دی، زه یې د کومې خوا وله ورکم؟ الله تعالی به ورته وایي ورڅه ما خوندي کړی دی، ورڅه خپل امانت راوباسه دی مظلوم ته یې ورکړه. دی ورته یا الله چیرې پروت دی؟ الله تعالی به ورته وایي په حاویه کې پروت دی. حاویت د ټولو جهنمو څخه لاندې جهنم دی. جهنم الله تعالی داسې یو پر بل سربیره اووه پوړه ټاکلی دی. د اول جهنم دی، حطمه ده، لظا ده، سعیر دی، سقر دی، او جحیم دی، حاویه ده. دا اووه پوړه جهنم دی. په دې کې د ټولو څه سپک عذاب دا په لوړ جهنم کې دی، او د هغې ادنا عذاب په دې شکل دی. کتابونه لیکي که د هغې یوه سکروټه د دنیا ته راښکاره سي، دا اووه اسمانه اووه مځکې به د هغې د ګرمۍ څه ویلې سي، په تورو اوبو به بدل سي. د هغې یو څاڅکی د اوبو که د دنیا ته راښکاره سي، نو دا د جهنم اووه د دنیا اووه سمندره دي، د هغې د ګرمۍ په خاطر به ټوله په جوش کې راسي. نو په دې خاطر الله تعالی ورته وایي چې ورڅه حاویه کې پروت دی. حاویه د ټولو څه لاندې جهنم دی.
د لوړ جهنم کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امت ګناهګاران اوسېږي. بعضې خلک وایي د مسلمان دپاره جهنم نشته. تاسو د پیغمبر تعلیمات وګورئ، دا خو سره د حدیثو څه انکار دی، دا خو د قرآن څه انکار دی چې د مسلمان دپاره جهنم نشته. د لوړ جهنم کې د پیغمبر علیه السلام امت دی او دې لزا کې عیسائی دی او وروسته سعیر راځي په هغې کې یهودي دي او بېرته سقر راځي په هغې کې مجوسیان دي او وروسته جهنم چې راځي په هغې کې صابیان دي چې بدینه دي او حطمه چې راځي په هغې کې د عربو مشرکان دي او آخري حاویه چې راځي په هغې کې منافقین دي چې د هغو څه سخت عذاب په ټوله جهنمو کې د حاویې عذاب د ټولو څه سخت دی او منافق په هغې کې اوسېږي چې رنګونه یې د مسلمانانو دي او د اسلام په لباس کې د اسلام ته نقصان رسول، دا د منافقینو عادت. الله تعالی به فرشتې ته وایي چې دا ظالم در دې لاس ونیسه ورسه د دې مظلوم امانت جمهور واخله. فرشته به را روانه کړي د دې جهنم سر ته به یې راولي، د هر جهنم څخه در بله پورې 1000 کاله مسافت لار دی. باره به پر دې لار پر دې کنج د جهنم پر پاڼ به ودرې ورپورې به وي چې لاړ شه اوس د حاویه څه امانت راوړه. نو دی به د جهنم سزا مخوري، د لظا، د سعیر، د سقر، د حطمه، د حاویه، د دې ټولو ساګانې به خوري 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 تر دې حده پورې چې حاویه ته به په زرونو کلونو بعد ورسېږي او چې کوم امانت د ضایع کړی دی نو هغه امانت به د حاویې سره پورته کړي. نو بیا چې کله راځي په زرونو کلونو لار د ټولو جهنمو سزا الله تعالی د خیانت والا ته ورکوي. نو بیا به د هر جهنم سره تیریږي راتیریږي چې کله لوړ جهنم ته راورسېدی نو د الله تعالی حکمت و قدرت دا دی چې بیا به یې پښه وشویي. چې کله یې پښه وشویدله بیا لاندې روان سو، چې بیا کله در لاندې پورې رسیږي په زرو کلونه سزا او جهنم استوګنه ده او د ټولو جهنمو سزا ده او بیا به د هغې خوا سره راپورته کېږي در کومه حده پورې در کومه وخته پورې چې الله تعالی اراده او مشیت در هغې وخته پورې به دی په دې لوړو کښته جهنمو کې کړی شي. چې کم چا د بل حق د ځانه سره غصب کړی دی، که هغې د خور په شکل ده، که هغې د میرې په شکل ده، که هغې د ورور په شکل دی، که هغې د بل قریب په شکل دی او که هغې په عامو مسلمانانو کې دی او که هغې په عامو انسانانو کې دی چې د بل چا د حق سره سړی آخرت له ورلی بیا به د هغه سړي حالات په دې شکل باندې الله تعالی پیښوي او د هغه سړي سره به دا رقم کېږي.